مانځه والا خیال ساتئ نږدې مو راشي الله پاک خوشحاله لو کوشش مو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم زبحال د زړګي چاته بیان کړم څوک خبر شي ځان اوده کړي څوک اوده وي نه پوهیږي الله مونږ او تاسو د دې امت سره دا یو لوی احسان کړی دی د یو عظیم محنت دپاره الله زمونږ او تاسو انتخاب کړی دی او خپل پیغمبر ته ویلی دی اے پیغمبره قل هذه سبیلی دی خلکو ته صاف اعلان وکا چې دا زما کار دی دا زما لار ده دا زما کار دی دا زما لار ده او صافی ورته ویلی دی چې چا په ما باندې ایمان راوړی دی دا د هغه کار دی لا تکلف الا نفسک حضرت شیخ مرحوم هغوی ترجمه لیکلی ده لا تکلف الا نفسک که نور څوک کوي او که نه کوي ته خو میدان ته شه وحرض المؤمنین ستا کار دی د مسلمانانو تیارول یؤفک عنه من اوفک وی د دینه خو به هغه سړی مخ اړی چې هغه من اوفک عن الله چې د الله نه مخ اړی چې د محمد علیه السلام نه مخ اړی چې د آخرت نه مخ اړی من اوفک عن القرآن چې د قرآن نه مخ اړی بیا یې صفا لیکلی دي فإن یکفر بها هؤلاء کدا د مکې مشران د مکې غټان په دې محنت کې ستا ملګرتیا نه کوي هېڅ خبره نشته که ته نه نو بل به وي فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین دې له به موږ داسې جان نثار پیدا کړو چې هغه به د دې دپاره جان قربانونکي وي که تاسو یې نه کوئ یستبدل قوما غیرکم تاسو به الله ختم کی نور قومونه به الله را پیدا کی او د دې محنت ذمواري به ول ورکي د پیغمبر د پاره چې کومه خبره شوې ده هغه الله د دې امت د پاره کړې ده انه کان مخلصا وی د دعوت د کار د پاره چون شوی و الله چون کړی و د دې امت د پاره الله په خپل فرمایي چې دا امت چون کړی شوی دی د پیغمبرانو د کار د پاره استفاها الله اجتباها الله اخرجها الله اجتباها الله ارسلها الله ابتعثها الله الله ور کړیو الله چون کړیو الله را لګلیو الله د دې مبارک مهنت د پاره د ماستا انتخاب کړی دی انتخاب او د دې مهنت په بنیادونو کې قربانی ده ابراهیم علیه السلام خزا بچے په شړ بیابان کې پرېښودو
اذ قال له ربه اسلم. او بیا د هغې نه وروسته چې په کومو سختو کې بچی لوی شوی دی، بیا بنیاد جوړ شوی دی، کوم قدمونه اخیستی شوي دي د صفا مروه، او کوم بیا د بچی د حلالولو حکم شوی دی، بیا بچی خپل ځان پیش کړی دی، بیا بچی دنیا ته دا پیغام پرېښودی دی چې ستاسو هر څه ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت. موږ ته په دې باندې حکم شوی دی. ابراهیم علیه السلام وایي ما ته په دې حکم شوی دی چې زموږ هر څه دا د الله دی، دا هر څه د الله د نوم نه قربان دي. مشران وائی اس محنت کی بنیادوں میں آنسوں اور سسکیاں اور جدائیاں د دې محنت په بنیادونو کې دا هر څه پراته دي. تکلیفونه سخت. نبی علیہ السلام چې پیدا شو یتیم پیدا شو، وی مور امینه څومره به جړلې چې خدای کونډه یم، زما د بچی خوشحالي به څوک وکړي، پلار یې کم دی، چاله زه د بچی مبارکي ورکمه. لیکن په دغه وړوکی لویږي د بانډې خلک ماشومان بوزي د محمد علیه السلام چونکې یتیم دی څوک یې غی کې اخیستو ته تیار نه دی. اما حلیمه راغلې ده، هغوی بوتلی دی. نو یو کتاب لیکلی دی چې امینې دومره جړلی دي، دومره جړلی وي، د شپې به وله خوب نه ورته چې زما محمد به جاړي به، ویښ به یي، موړ به یي، وږی به یي، تږی به یي، او یتیم و. نو چا به ورته وی نو هغه ما ته قارېږئ ما، که زما سترګې اوښکې کوي نو زه په غمونو کې ډوبه یم. یو پله مې کونډتوب جړوي، بل پله مې د محمد صلی الله علیه وسلم جدائی جړوي. بچی د اما حلیمې سره دی لویږي. وی حلیمې ډیر کوشش کو چې دا بچی ورنکي، د هغې انتهایی کوشش و، خو یو ورځ بچی ورک شوی دی. وای حلیمه ورشه لورې وګوره محمد وتی بهر ته دی، خدای خبر چې چرته دی، سوري تکنور ته دی. دا په خپله هم وایي داسې دیوانه وار بهر ته راوتې ده. هغه لور ورته وایي مورې جاړه ما، هغه بختور ته دا کور معلوم دی راځي به. هغه وایي نه، چې ما تر څو پورې لیدلی نه نو زما زړه صبر کېږي نه، ګل د امینې دی. لیکن زمانه به د امینې د ګل تپوس کېږي، وی چې زما تسلی وشي چې په سوري دی که په نور دی. کتاب لیکي وی خدای گو جبرائیل حیران کړی دی منظر ته دی، ورشه لورې وګوره خدای خبر چې چرته دی. ګوري چې بیا یې موندو، او هغه ملایکو وله اپریشن کړی دی او بیا یې راویسته. وی د سینې سره یې جوخ کړو، ډېر زیات یې وژړلو، خو بیا یې وی چې یاره دا وړوکی که داسې راله ورکېږي او داسې. وی هغه خو چا نیولی و په ځنګل کې، او چا حلال کړی او چا وله خېټه سیرې کړې وه، او خو فرشتې وي نو هغوی خو نه پېژنده. نو دی یې واپس راویسته مور له راویسته. نو هغې ښکل کړو، وی زما بچی الله دې نه کړي. وی اما حلیمه په دې باندې څو ورځې جړ، سهار به راووته تر ماښامه پورې به یې جړله. په ژوند دې نه مرې ما ته خوږ دی، په مرګ دې نه مرې ما ته خوږ دی. ژوندی دې ورک شي چې په تمه یې ناسته یم، که دا ژوندی د خپلې مور سره یي نو هېڅ پروا نشته. دا خو به مې تمه یي چې محمد به ووینمه، خو که څوک یې مړ کړي راله نو بیا به یې د لیدلو تمه ختمه شي. وی سهار به راغله ناسته جړل تر دې چې لور شیما به یې راغله او
دا مور به خپل ډېر تسلي به وله ورکړه. نو هغه به ورته وي چې لورې ته ما په دې باندې مه مجبوره کوه او ما ته مه قارېږه. فلا تعتبوني ان جرت ادمعي دما. که نن زما سترګې اوښکې کوي زما په زړه کې د چا د جدایۍ لمبې دي او هغه مې آرام ته نه پرېږدي. هغه خو ستا نه و، هغه خو د امینې و، نو پردی زوی پسې ته ولې جاړې؟ هغه ویې لورې چې کله سپوږمۍ پرېوځي په تیاره کې خلکو له د سپوږمۍ ارمان ورځي. د مور امینې سره دی، مور امینې د پلار قبر له مکې ته بوتلی دی، د مکې نه د مدینې ته، د مدینې په واپسۍ کې په لاره کې مور هم مړه شوه. ام ایمن وی زه ورسره وم، سحر کې زما نه وړوکی ورک شه چې خدای محمد علیه السلام چېرته دی. وی ما خلکو ته وی چې هغه بیګا چې مور مړه ده هغه وړوکی زمونږ نه ورک دی، تاسو زمونږ سره وګورئ. وی خلک په څلور طرفه لاړله، لکه ده خو ته تعارف کړی و چې دا د سعد قبیلې لور خور ده، دا د قریش خاندان انګور ده، دا ابو طالب ورندار ده، عبدالمطلب انګور ده، دا یتیم د عبدالله بچی دی. وی هغوی به کتلې. ام ایمن وی زه لاړم، ما ته پته وه چې دی به د مور په قبر لتلی. شک مې په دې و زه چې لاړم دی د مور په قبر باندې پروت او جاړي وي، دا مخې د خاورو داسې شوی دی. ما را پاسه اوښکې مې وله وچې کړې. بیا مې بچو زو ناوخته دی، مدینې ته راورسو. مدینې کې ابو طالب د سینې سره جوخ کو او ډېره مینه په کور کې وینا وکړه زما ټول بچي دې مړه شي، لیکن د محمد علیه السلام په سترګو کې اوښکو ته تیار نه یم. دعا ہے کہ تیری دنیا میں کوئی غم نہ ہو، تیری لبوں پہ مسکان بھی کبھی کم نہ ہو، پھر بھی اگر تیرے پلکوں میں کوئی آنسو آئے دعا ہے کہ اس کی وجہ کبھی ہم نہ ہوں. که زمونږ د وجې نه چېرته د ده په سترګو کې اوښکې را نه شي، باقي مور به یادېږي، پلار به یادېږي، وړوکی دی د شپږو کالو جاړي به. لیکن ښځې ته یې وویې فاطمې ته چې ته به زما د ټولو بچو نه زیات د ده خیال ساتي. وی فاطمې به د ده دومره خیال ساتو د علي صاحب مورو چې اول به یې دله خوراک، اول به دله جامه، اول دله جوړه، اول دله ځای سمول. خو چې فاطمه هم لاړه وی دی د هغې په قبر کې پرېوته، ډېر صحت د انس دپاره بیا راپورته شو او بیا چې فاطمه قبر ته د علي صاحب مور کوز کړه نو نبی علیه السلام بیا سترګې وجړل. انت امي بعد امي، نن زما مور نن مړه شوله، ان زما د مور نه وروسته خو ته زما مور وې. دا ژوند ټول داسې په جړاګانو بیا یې بېزې سره ولې د هغې نه وروسته ورته څو ټکې به میلاوېدې. لیکن چې نبوت ورته میلاو شو نو د نبوت شروع د دې نه وه چې خدیجې ما ته یو کار میلاو شوی دی، زما بستره ګول که د محمد د آرام ورځې ختمې شولې، د محمد د آرام ورځې ختمې شولې. بیا پې د مکې پرېښودل راغله، وایي چې نبی علیه السلام مدینې ته روان دی، شاته ګوري او جاړي. اے مکې زما دې په خدای باندې قسم وي، والله انک لخیر ارض الله الی الله، ته خو الله ته په ټولو ځمکو کې ښکلې ځمکه وي، و که چېرته ستا قوم زه په قلاره پرېښودی نو ما به چېرته هم ته نه وي پرېښودی. وی نبی علیه السلام شاته کتل او جړل او په مخې روان دی. فرمایي چې دی کله غار ثور ته ختو نو نبی علیہ السلام اما عائشہ فرمائی نبی علیہ السلام لم یتعود الحفیہ، نبی علیہ السلام د پیدل ګرځېدو عادت نه و. و اما قدمایا او و زما ابو به وی چې زما خپې داسې وي کانها صفوان، کانهما صفوان، لکه ګټې چې. نو ابو بکر زمیدارو، نبی علیہ السلام نازبین و. نو وی چې ابو بکر نبی علیہ السلام ته وی د الله رسول په مونږ پسې شاته نه خلک لګېدلی دی،
او که داسې ستاسو د خپې وینه کوي نو موږ به دستي لاندې شو، خلک راپسې دی، که تاسو ما ته په شا شئ نو د وینه به په ځمکه باندې نه لګي. دا په لاره روان په ګټو کې او په غرونو کې او وینه بهیږي او هغه غالي سور ته دا جدایي ده یو پله مکه. وی حضرت اسما د حضرت عایشې کشره خور ده، هغې به وله ډوډۍ راوړه، هغې به وله اوبه راوړي. په لاره کې کافر ونیوه یو ورځې، وی مونږ ته دې وښیه ابو دې څه شو، محمد څه شو؟ وی ما ته معلوم دی خو بغیرتو تاسو ته یې نه ښایمه. وی د ویښتو نه یې ونیوله، داسې سڼ وهله سڼ وهله، بیا یې ټیل وهله. هغې وی مړه مې کوي خو تاسو ته نه ښیم. نور خو د عربو دغه و، څه ورته ویلی نه شو، خو دا دی چې وی زورله، خو هغه وی چې زه تاسو ته نشم ښودلی. دا یو اولی نه شروع شو. نبی علیہ السلام فرمایي لقد اوذیت فی الله وما یوزا احد، ماله د دې دین دپاره دومره تکلیفونه راکړی شوي دي چې دومره تکلیف هیڅ چاته نه دی میلاو شوی. و اخفت فی الله، او د الله دپاره دومره یرولی شوی یم چې دومره یره چاته نه ده میلاو شوي. ولقد اتت علی 30 من بین یوم و لیله، دیرش ورځې په موږ داسې تېرې شوي دي چې زما او د بلال دپاره د خوراکو به دومره څه نه و چې سړی په ترخ کې ونیسي یا یې په جیب کې کیدي. د مکې خلک راغله، سرداران ابو طالب ته یې وویل چې ته د خپل رواره قلار که، یتیم دی څوک به یې مړ کېدله، ځان له خپل مونځ او دست یې کوي، په جومات کې دی کښېني سبق څه کوي دي، خو په مونږ پسې د دیرو ته نه راځي او په مونږ پسې کورونو ته او حجرو ته او بیټکونو ته دې نه راځي، زمونږ کاروباري مرکزونو ته راځي او مونږ له تکلیف راکوي، نو په هغې پسې دې مونږ پسې دې نه راځي. فرمایي چې نبی علیه السلام ابو طالب نبی علیه السلام را وغوښتو. کان فی کبس من اکباس ابي طالب، کان فی کبس من اکباس ابي طالب، د ابو طالب په یو د څاورو په غوجله کې ناسو، د څاورو په غوجله کې ناسو او ذکر یې کوو. وی راغی منس نو تره ته ودرېده، چې تره ته ودرېده ورته یې ووی ای کاکا، چې ورته ودرېد نو هغه ورته وی ای بچیه ستا دا قوم زما خواله راغلی دی، ستا قوم ما ته ویلی دي چې دا خپل رواره قلار که، که دی ښځه غواړي چې موږ وله ښځه ورکو وکړو، که مال غواړي چې مال وله ورکو، مشري غواړي چې مشري وله ورکو. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل والله زما دې د الله په ذات باندې قسم وي ما انا باقدر، دا نشي کېدی کوم مهنت مال راکړی شوی دی هغه مهنت زه پرېږدم. تاسو د څنګه چې د نور نه اور لمبه نشئ راوړی داسې زه دا مهنت پرېښودی نشم. او وتره ورته ویلي چې ای بچیه فلا تحملني من الامر ما لا اطیق، په ما داسې بوج مه غورځوه، ستا نور بوج په ما ډېر دی خو دا اضافي بوج په ما مه غورځوه، زه ستا حفاظت یا ستا خیال یا څه کولی نشم او ستا قوم دا بد ګڼي. وی نبی علیہ السلام پوه شو ان قد بدا لعمه فیه چې زما تره زما سره رویه بدله شوې ده، وانه خاذله زما تره اوس ما پریدي، ما سره نوره ملګرتیا نه کوي، ومسلمه وضعف عن القیام معه زما تره زما سره نوره ملګرتیا د دعوت په مهنت کې نه کوي. نبی علیہ السلام ورته صاف ووی یا عم ای کاکا زما دې د الله په ذات باندې قسم وي زما په ښی لاس کې نور کې ښودی شي، په ګس کې سپوږمۍ کې ښودی شي، ما ترکت هذا الامر دا مهنت زه نشم پرېښودی حتی یظهره الله، یا خو به الله دا مهنت دا دین په دنیا باندې غالب کی او اهلک فی طلبه، یا به زه په دې مهنت کې مړ شم. ثم استعبر رسول الله، نبی علیہ السلام سترګې د اوښکو ډکې شوې، وبکا وی جړل. وی چې روان شو
ترې په عزم باندې پوه شو چې دا بچی ما ته کور پرېږدي ما ته کلی پرېږدي او څه نو هغه ورته وي چې د یو څو قدمونه داسې واخیستله او خپیا بله خپې زوړ غوندې څادر یې په اوږه باندې و د دیوال په سوري داسې روان وایي تره ورته ووی بچیه واپس شه ستا د یتیمۍ قدمونه زمانه نه برداشت کیږي فوالله لا اسلمک لشیء ابدا زما دې د الله په ذات باندې قسم وي چې زه به تا چاته نه حواله کوم او تا ته څوک څه ویلی نشي. فرمایي حضرت عبدالله ابن جعفر چې کله ابو طالب مړ شو د مکې کافر راجمع شو قریش په نبی علیه السلام یې خاورې واچولې یو کور ته چې واپس راغی یو ماشوم په منډه راغله او فمسح عن وجهه التراب د ده د مخ نه خاورې پاکې کړي جړلې او ده ورته وی ای بچیه جاړه ما فإن الله مانع اباکی ستا د ابو به الله حفاظت کوي. وی کله چې ابو طالب مړ شو تجهموا بالنبي صلی الله علیه وسلم خلق په نبی علیہ السلام را پڼ شو او دا وهل او ټکول او ټیل وهل او کنزل او نبی علیہ السلام سترګې د اوښکو ډکې شوې ما اسرع ما وجدت فقدک چچا تیرے جدائی کا احساس بہت جلدی ہوا ستا د جدائی احساس ما ته ډېر زر وشو. حارث ابن حارث فرمایي وایي زه بازار ته تللی وم ما ولید په بازار کې یو ښکلی ځوان دی خلک ورته راجمع دي او ګڼه جوړه ده ما د پلار نه تپوس وکړو دا څه چل دی جي دا هلته څه ګڼه ده وی اجتمعوا علی صابع لهم دا په یو الک راجمع دي نوی دین راوړی دی څه نوي خبرې کوي دی وی فنزلنا زه هم هلته کې لاړم چې وګورو چې دا څه تماشه ده. وی نبی علیہ السلام خلکو ته د دین دعوت ورکوي د توحید د ایمان دعوت ورکوي وهم یردون علیه خلق ورته ګډې وډې او بدې ردې وی تکلیف ولا ورکوي حتی انتصف النهار چې ټکه نه غرمه شوه خلق ته لاړ فاقبلت امرأه یوه ماشومه راغله او هغه قد بدا نحرها صادر تی خویدلی دی د سر نه نو هغه مری ښکاري او په لاس کې اوبه دي او تولیه ده وی دی ماشوم دی ځوان لی راورسوله مخ لاس یې وکړه او بیا یې سر پورته کو یا بنیه ای بچوړیا خمری علیکی نحرکی خپل صادر دی ټیک کا صحیح کا غاړه دی پټه کا یریږه مستا ابو څوک مړ کولی نشي. دی وایي چې ما تپوس وکړو چې دا ماشومه څوک ده وی هذه زینب دا د نبی علیہ السلام لور زینب ده بنته صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام لور ده. منبت ازدی وایي چې ما نبی علیہ السلام د کفر په زمانه کې لیدلی و په بازار کې چې هغه دا چغه وهله یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله او فمنهم من طفل فی وجهه چا ورته په مخ باندې لاړې توکلې ومنهم من حسا علیه التراب چا پې خاورې غورځولې ومنهم من سبه چا ورته بدې ردې کنزل کول د دې چې ټکه نه غرمه شوه فاقبلت الجاریه یوه ماشومه راغله اوبه ورسره وې وی ده پې مخ لاس وکړه بیا ورته وی ای بچوړیه جاړه ما لا تخشى علی ابیکی غیلا په خپل ابو باندې یریږه ما ستا ابو خو څوک مړ کولی نشي. وی ما تپوس وکړو چې دا جنۍ څوک ده وی دا د نبی علیہ السلام لور ده وهي جاریة وضیعه ای حسینه راوی وی چې دا ډېره ښکلې ماشومه وه. زه وایم چې داسې پلار هغه په میدانونو کې دی څلورې لوڼه دي بیا د وینو سور سالو کور ته راځي هغه لوڼې ترې چاپېره دي او د پلار هغه ویني او د وینو سرې جامې وینځي. خدیجه غوندې بیبي د هغه په زخمونو باندې ټکورونه کوي په هغه خاندان څه تیریږي په هغه کور څه تیریږي. اس امت اس محنت کے بنیادوں میں آنسوں اور سسکیاں اور جدائیاں. حضرت عروہ فرمائی ما د ابن العاص نه تپوس وکړو چې د نبی علیہ السلام سخت
ناسته ورځ ماته ووایه. وایي نبي علیه السلام یو ورځ په کعبه کې مونځ کو په حتیم کې. عقبه ابن ابي معيط راغی د نبی علیہ السلام مرۍ ته صادر واچو ثم جذبه بیا صادر تاو کو حتی وجب لركبتيه ساقطا تر دې چې نبی علیہ السلام پړ مخې رارتاو شو. خلکو لاسونه وټپول فظنوا انه مقتول او خلکو یقین راغی چې دی اوس مړ شو علتي دمه شو. ابو بکر راغی نبی علیہ السلام راپورته کو وی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. تاسو دسی سړی وجنئ چې هغه د الله خبره کوي. خلک ته لرې کړه. نبی علیہ السلام را پاسېده. بیا نبی علیہ السلام چې روان شو خلک ناسو د کعبې په سوري کې. نبی علیہ السلام ودرید وی یا معشر قریش اے د قریش خاندانه اے د قریش ټولګي سردارانو والذي نفسي بيده لما دې د الله په ذات باندې قسم وي زه به یا په دې محنت کې مړ شم یا به دا محنت په پوره دنیا کې جوړنجی شي. ما ارسلت الیکم الا بالذبح زه په دې محنت د قربانېدو دپاره راغلی یم. دا रहेगा कोई तो तेरे सितम के यादगारों में मेरे लाश के टुकड़े दफन करना हज़ारों मज़ारों में. دا د هر مسلمان د ژوند مقصد دی. و اشار بیده الی حلقه. ابو جهل مرۍ ته نبی علیہ السلام اشاره وکړه. ابو جهل ورته وی ما كنت جهولا ته یې قمقل. نبی علیہ السلام ورته وی قمقل بتای. حضرت انس فرمای نبی علیہ السلام یو ورځ دومره وهلی چې نبی علیہ السلام بهوشه شو حتی غشی علیه فقام ابو بکر فجعل ینادي. ابو بکر را پاسوي یا خلکو تاسو دسی سړی وهئ چې هغه د خدای خبره کوي. وایي د نبی علیہ السلام ام کلثوم لور واده شوې ده په عتیبه باندې د ابو لهب په بچي او د رقیه کوژدنه شوې ده په عتبه باندې. دا هم د ابو لهب زوی دی لیکن لا رخصته شوې نه وه. نبی علیہ السلام ته پیغمبري میلاو شوه. تبت یدا ابي لهب آیاتونه راغله. ابو لهب خپل بچی را جمع کړه عتبه عتیبه وی رأسی فی رؤوسکما حرام. ستاسو په تاسو باندې زما مخ لګول حرام دی. یا به د نبی علیہ السلام لونو له طلاق ورکوئ الو به په ما باندې سترګې لګوئ. وی هغه دا عتیبه راغی. نبی علیہ السلام په دغه وخت کې شام طرف ته روانو. د کور نه ځان سنبال کو راووتو په دې کوڅه کې او دا د نبی علیہ السلام زوم ورته د ابو لهب زوی ولاړ دی او نبی علیہ السلام راونیو. وی کفرت بدینک ستا دین نه منم وفارقت ابنتک ستا لور تا ته پاتې د طلاق ده لا تجیئنی زمونږ په طرف به نه راځې ستا په طرف به نه راځو. ثم سطع علیه بیا په نبی علیہ السلام راسور شو. فشق قمیص النبی صلی الله علیه وسلم وهو خارج نحو الشام تاجرا. نبی علیہ السلام په یو سفر باندې روانو. وی د نبی علیہ السلام کمیس مبارک سیری کو. نبی علیہ السلام ډیر خپه شو چې زما لونی خودی طلاق کړي نو کنزل مکوا بد ردی یا زما گریوان ته لاس اچول. وی زخو ویم چې الله دی په خپل سپی باندې مات کا. وی هغه ځای ته زموږ جماعت تللی و زرقه خلکو وی دا هغه ځای دی اوس هلته کې 350 جامع مسجدونه دي خار دی. وی خلکو وی دا هغه ځای دی چې دلته د ابو لهب زوی منظرې راوتی او هغه یې 2 ټوکړې کړی. وی نبی علیہ السلام به چې کله کور ته ته فیجد الارحام والدماء والانحات قد نصبت الى بابی. چرته به په کلي کې مرداره کېده نبی علیہ السلام کور مخې ته به یې غورځوله. چلته لرې کلمې به وي چرته به څه شی مردارېده نبی علیہ السلام ځکه نبی علیہ السلام د طبیعت نه نفیس و بدبویي به پې بده لګېده. نبی علیہ السلام بچے کور ته تو بئس الجوار هذا یا معشر قریش اے د قریش گاونډ ډیر ناکاره گاونډ یې. موسی ابن عقبه فرمایي چې نبی علیہ السلام کله طائف ته تلو خلک ورته په دوانه طرف ولاړو. دا د هغه استقبال دی.
فلما مر جعلوا لا يرفع قدما نبی علیہ السلام بچ څنګه قدم پورته کو ګټه براتلا ولا يضعها الا رموهما بالحجاره چې خپه به خودا ګټه براتلا تر دې چې پانی ول د وینو ډکی کړي نبی علیہ السلام ته یو طرف ته شو وهما یسیلان دم د دوه خپونه مبارکونه ویني بيدي. اما عائشہ فرمایي چې زما پلار او نبی علیہ السلام حضرت انس فرمایي چې په احد کې د نبی علیہ السلام رباعي غاښونه مات شوي وو او د نبی علیہ السلام سر زخمی شوی و نبی علیہ السلام د مخ نه دا ویني بيدي نبی علیہ السلام دا ویني دسی وچولی وی کیف یفلح قوما شجوا نبیهم داسې قوم به څنګه کامیاب شي چې خپل پیغمبر زخمی کوي وهو يدعوهم الى الله ازه ورته د الله خبره کوم وای دغه وخت کې نبی علیہ السلام ځان څخه خیرو ته تیارو یا څه حکم راغی لیس لک من الامر شیء پیغمبر استاد خیرو کار نشتا. ابو عبیده ابن جراح فرمای وای مونږ نبی علیہ السلام لور ورسیدو په احد کې د نبی علیہ السلام رباعي غاښونه مات شوي سر زخمی شوي په اننګو کې کړی ننوتی لیکن وای نبی علیہ السلام نویني بيدي او نبی علیہ السلام ولاړ دی کیف یفلح قوما شجوا نبیهم. ما یو درخواست کو هغه درخواست داده د دې امت انتخاب الله د دې مبارک مهنت د پاره کړی دی. مکه په پرېښوده مدینه په پرېښوده او د ټولو نه بهترین په صحابه دومره مینو زید ابن الحارث وای دی رخصت کو چې رخصت کو د نو د حبشو ته تلو څه زمانه پس چې دی راغی وای دی نبی علیہ السلام په کور کې دی او اما عائشہ فرمایي دی زما نبی علیہ السلام په کور کې په نیمه جامه کې ناسو زید ابن الحارث راغی فقرع علیه الباب دروازه وټکوله نبی علیہ السلام پاسد فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم یجر ثوبه نبی علیہ السلام پزان پسې جامې راخکلی او لاړ فاعتنقه وقبله خلک غاړه ولا ورغه. اما عائشہ فرمایي والله دا د مشکات روایت ده ما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم عریانا قبل ولا بعد ما چرته نبی علیہ السلام په نیمه جامه کې د چا سره په دسی بڑه غړه باندې نه دی لیدلی. دا دومره مین یو په فتح خیبر جشن مناویږي جعفر د سفر نه واپس راغی او نبی علیہ السلام خبر شه نو نبی علیہ السلام ورغی او غاړه شخ کلیک بیا فرمایل ما ادري فرحت بفتح خیبر ام بقدوم جعفر نن ما ته پته نشته چې زه د جعفر پر راتلو ډېر خوشحاله شم که د خیبر په فتح ډېر خوشحاله یم. یو صحابي د صحابه تربیت هم دسی کړی دی زید ابن الحارث روان دی چا ورته وی ستا خو لور ده او هغه خزه خو دې مړه ستا خو لور ده ښځه دې مړه ده هغه وی هېڅ پروا نشته کېږي به زید شهید شه واپس یې راته د زید لور په لاره کې ولاړه یا رسول الله ماذا فعل ابي زما ابو څه شو زما ابو څه شو نبی علیہ السلام ته مخ واړو بیا راغله وی زما ابو څه شو نبی علیہ السلام ته مخ واړو په درېیمه پیره چې راغی نبی علیہ السلام سترګونه اوښکې روانې شوې. سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه ورته وی ما هذه البکا دا څه جړه ده وی دعاء بکاء الحبیب فی فراق الحبیب دا د دوست جړه ده د دوست جدای کې. بشیر روان دے چا ورته وی ستا ښځه مړه ده بشیر به څه گزاره کوي وړکې وی میرا بشیر دن کو مدینے کے گلیوں میں کھیل کر وہ زندگی گزارے دل بہلائے گا د ورځې به د مدینې په کوڅو کې لبې کوي زړه به خوشحالۍ وړو سره به وغولیږي د شپې کسی مسلمان کے چھت کے نیچے بسیرا کرے گا د چا د چھت د لاندې به شپه کې شپه به تېره شي. وی بشیر د پلار شهید شو
جماعت واپس راغی بشیر په لاره کې ولاړ او یو منډه ټولو خلکو خپل خپل بچي وغی کې واغستل استقبال او مینا او څه د بشیر څوک نشته چې په هغې کې واخلي. وایي چې بشیر راغی نبی علیه السلام ته ماذا فعل ابي یا رسول الله زما ابو خو رانغی زما ابو خو رانغی. نبی علیه السلام ته دوه پیرې مخ اړولی دی په درېیمه پیره فاجهشت بالبکا دی وایي ما په چغو چغو ژړا شروع کړه. نبی علیه السلام د سینې سره جوخ کړم یا بشیر اما ترضى ان يكون رسول الله صلی الله علیه وسلم اباک وعائشه امک ته نه غواړې چې د نن نه پس به دې عایشه مور وي د نن نه پس به دې محمد علیه السلام پلار وي. بای دا یو قرباني دا چې نه مې مړ مې په سین کې ورلاهو کوي چې نه مې وشي جنازه نه مې مزار پاتې شي. فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء یبارک فی اوصال شلو ممزعی. الله پیدا کړي الله را کړي زه د الله د دین د پاره په کومه کوڅه کې په کوم حال کې په کوم وطن کې په مسافرۍ کې په سور کفن کې بې وطنه او په داسې حال کې چې د تمام خلک را جمع شوي زنانه نارینه را جمع شوي وقد خیرون الکفر والموت دونه ما ته خلک وایي چې یا کافر شه یا مرگ ته تیار شه نو ما مرگ قبول کو او کفر می قبول نه دی لیکن زه د الله د پاره مرم وی ای الله زما آخري سلام زما پیغمبر ته ورسوه. بای یو قربانی ده او هغه قربانی کې نبی علیہ السلام د ټولو نه چې زیات مینو په جعفر باندې دا اوس تاسو بیان کې واورېد نبی علیہ السلام په جعفر باندې جعفر د نبی علیہ السلام شبیه وو د تره زوی دی او د جعفر مور نبی علیہ السلام لوی کړی دی او جعفر شهید شو. نبی علیہ السلام وی فاطمه ورسره ده وی دواړه لاړ شو او اسماء ډوډۍ پخولې درې بچو لبی کولې دروانو بچو سره مینه وکړه. حضرت اسماء یو پیره تپوس کو زما د خاون څخه خبر شته بیا یې تپوس کو زما د خاون څخه خبر شته په درېیمه پیره چې تپوس کو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل بچو صبر کوه ستا خاون شهید شوی دی ستا خاون شهید شوی. فخرت اسماء مغشیا علیها حضرت اسماء بهوش شوا او رارتا شوا. حضرت اسماء فرمای نبی علیہ السلام بچی چرته مدینه ته راته د حسن او د حسین نه به مخکې زما د بچو سره مینه کوله. بچی به ټول پلین کړه حسن حسین عبدالله عون جعفر او بیا به وی څوک به مال راشي فله کذا و کذا دا پنځه واړو بچو به رامنډه کړه څوک د نبی علیہ السلام په مخ په غیږ په شا په اوږو نبی علیہ السلام به ټول ښکل کړه. نبی علیہ السلام به جعفر ونیو عبدالله ای عبدالله خوشحالیږي نه ستا ابو خو په جنت کې د ملایکو سره الوزي ستا ابو په جنت کې د ملایکو سره الوزي. باید دا دین د قربانی نوم دی د دې قربانی د اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دا زموږ در نبی علیہ السلام حضرت معاذ لیږي وس هم د معاذ قبر نه خوشبوئی خیږي وس هم په هغه پاره کې زموږ ګاډی ودرېد په ما خوشبوئی ولګېده. لکه مې دا تاسو کوم عطر استعمالوئ او دا کومې اگربته استعمالوئ هغه موږ د عجمیان نه یو چې په قبرونو باندې خوشبویان استعمالو. دا 1400 کاله وشو دا د دې قبر خپله خوشبویي ده. نبی علیہ السلام معاذ رسوتاو 3 میله معاذ نبی علیہ السلام په معاذ په سورلی سور دی نبی علیہ السلام یې رخصتۍ چې کله جدا کیږي نو د جدای نه وروسته ورته یو څو خبرې کوي بیا ورته وایي معاذ بیا چېرې زما دې په خدای قسم وي زما ستا سره مینه ده بیا ورته وایي معاذ ته چې بیا راځي ته به زما په قبر راځي زما په شړ جماعت بعد راځي. حضرت معاذ په چغو چغو وژړل. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل معاذ جاړه نن دا جدایي برداشت کا سبا به په جنت کې دواړه یو ځای یو. نن دا وای تر کومې پورې چې نبی علیہ السلام معاذ روانو نبی علیہ السلام ناسو جړل معاذ نبی علیہ السلام ناسو او د معاذ سورلی یمن طرف ته معاذ شاته شاته ګوري په مخ کې زم پر وسته ګورم خلقه ما پرېږدی د زړه سر مې پاتې شو لیکن دا جدایي د الله د دین د رضا دپاره
इस मेहनत की बुनियादों में द टोलो न लुई शे द मदीने पर खौदल दी द मदीने पर खौदल अब्दुल्लाह इब्न रवाहा पर मदीना के नबी अलैहिस्सलाम 3 जर्नलान जोड़ कर अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, ज़ैद इब्न अल-हारिस, जाफ़र इब्न अबी तालिब कदा शहीद शुदा भाई कदा शहीद शुदा भाई। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा पोशो चारा शहीद केगम खो असे खुद जिंदगी आखिरी मुंज नन ब मदीना की कोम और ब्याद जुमी मुंज प मदीना की प नबी अलैहिस्सलाम पसे पट पट के दो नबी अलैहिस्सलाम द जुमे प मांज़ की वलिद माज़ा खल्लफक यब्न रवाहा वदर व हज़विया दलता सके तखो दलता ना से मा खुस्ता तश्कील करे दे आगा वर्तवई ए द अल्लाह रसूला जुप ज़ाती तकाज़ा न पाते शवे सिर्फ तासु पसे द जिंदगी आखिरी जुमे द पारा प मदीना के पाते शवे अमा स्वरले में तेज़दा वस्ब मरगरु तवरसम नबी अलैहिस्सलाम वर्तव फरमाइल वदर व हज़विया कद टूली दुनिया ने कई राजमा के द खपल मरगरु द सहर तश्कील त नशर से दे मा अदरकत फज़ल गदवतिहिम वदर व हज़विया तब द खपल मरगरु न 1500 काल रुस्त जन्नत तजी वदर व हज़विया स्ता मरगरी स्ता न पने को के दुम्र लड़े लरी लाड़ लक द मशरिक और द मगरिब पमेंस के द हर सहाबी दागवी बद यकीन कवच यारा दाद उम्मत पर फिक्र के जमा बची आशु फी वलिदु फी मकान हाजरु इला मकान व आशु फी मकान कुबूरहुम मुंतशिर फिल आलम कब्रुन खपल पर दुनिया की जोड़ करो नन पदे दंगु गुरुन के मुंग कलिमे वाला युदा दागवी मेहनत दे रोजाना 3 लाख का कसान बगैर कलिमे नमरी द दुनिया न रुखसतीगी सलूर इर्ब इंसानान द कलिमे पर इंतज़ार की दे मुंगला ब कलिमा सूक राउड़ी सलूर इर्ब इंसानान दादा स्तासु द स्वाद जुमात तले दगता फिलिपाइन ता यो अलग के ग्राउंड के द अलग चावरते दा मुसलमान दे आगा मुसलमान दुयो सर मुलाकात को आए सॉरी आई एम हाफ मुस्लिम जखु निम मुसलमान याला कता निम मुसलमान संगे वे प्लार में मुसलमान दे मोर में क्रिश्चियन दा खोइंदी में मुसलमानान दी खावानदान क्रिश्चियनान दी रुण में मुसलमानान दी खजी क्रिश्चियनान दी सो आई एम हाफ मुस्लिम जोम निम मुसलमान दुवी आर संग ची जुमात तरा शपाड़ा सूरज जमुंग द जुमात पाती हुई जान सारे पगश्तनु की पतालिमुनु की और जुमात के इकरामी वाला कौ शपाड़ा सूरज पस द वो म्याश्तो जुमात बले इलाके ता तश्कील शो او ده نو چې جمعات د وو میاشتونه پس راوین ته واپس شو نو د ملمنو په غرفه کې دا الک جوهیل الته کې ولاړو جوهیل چغې کړو یا که پلان کیا وایم جوهیل زه خو جوهیل یم یا لکه ته دلته سکې هغه خانه ستاسو په مهنت باندې 54 کسان زما سره نور راغلی دي او زه هم راغلی یم इंडिया चेला में वो लगा वाला पाकिस्तान चेला पर खलासे दो दा नाम नाउ आई एम गोइंग टू बांग्लादेश वस बांग्लादेश तरवानी में अब ब्याचे वापस तले दे 120 कसान दागा लासमानी इस्लाम के दाखिल शिविद 120 कसान दे द आगाजी पर आतो यूनिवर्सिटी के पोजीशन होल्डर हो पता बानी भाई जनसो वालों रिपोर्ट करे कि तासो द खपल स्टूडेंट कॉल के इंटरव्यू के कि देखे चेंजिंग रागले दे सचल शवे दे मेंटली डिस्टर्ब दे कसिदी आगे वाइस चांसलर जनाना वा दे जुदा को और दन तफसुना कवल हया से सर झुका लेना अदा से मुस्कुरा लेना हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना दवता द इस्लाम खबरें उकड़े शपग नंबर वर्ता बयान करे आगे बच्चे माता हम कलिमो वाचे हम मुसलमान बस मुसलमान शम दुम्र कदर दे दुनिया पर इंतज़ार के द मुसलमान कमजे की रमुंग दा दरखास्त दा मशरान राशिस्तासु पर जुमात की दल तक तास्ता मिन्नतुना गश्तुना दुआगानी जड़ागानी बहुत सताया रात भर किसी के बेबस यादों ने अब तो चढ़ जाए सूरज हिदायत के हमसे और रोया नहीं जाता मुंग वायु यरा चरत सोक माशा अल्लाह पाक
دا پوره امت ته خدای د هدایت هواګانې وچلی د هدایت نور راوخیږي د دې هدایت د مهنت زده کولو دپاره موږ وخت غواړو نو زموږ دا درخواست اجتماع ده د هر کور نه یو سړی څلورو میاشتو دپاره موږ راغلي درخواست له دا مشران راغلي دي څوک به انشاءالله قرباني کوي په دې محفل کې چې هغه د څلورو میاشتو په دې اراده کوي نقد انشاءالله د الله په لاره کې ماشاءالله په خپل خپل ځای ودرېږئ ارادې ټولو فرمایي وایي ته به صرف ودرېږي په خپل ځای زما رحمت به تا طرف ته در روان شي ته به را روان شي زما رحمت به تا د خپلې غېږې سره واخلي دا اراده به څوک کوي ماشاءالله ودرېږئ په خپل ځای باندې ودرېږئ ماشاءالله الله دې